ملګرو سلامونه. زه هم په میشن نور کې عیسی اخلم او د خپل کور په چت به د سپتمبر په 20 نیټه باندې ودرېږم او دا دعا به کوم چې یا الله پاکه کم خلک کم ظالمان په موږ باندې مسلط دي موږ ته د دې نه نجات راکا او هر سړی د دغه میشن نور حصه جوړه شي. دا د کومې پارټۍ د طرف نه کده یا د چند خلکو د طرف نه دی، دا د ټول وطن د خلکو د پاره دی، ځکه چې مونږ کله بې بسه شو، کله زمونږ وس په کوم ځای کې نه رسي، نو مونږ ته پکار دی چې الله پاک په در کې لاسونه اوچت کړو او هغه ته سوال وکړو چې یا الله پاکه مونږ د دغه ظالمانو نه د دغه ډاکوانو نه خلاص کړئ. نو هر سړی په دغه میشن کې حصه واخلی او د سپتمبر په 20 تاریخ باندې د خپل کورونو په چت او په میدانونو کې په غرونو باندې ودرېږئ، اذان وکئ او د زړه نه د خلوص دعا وکئ چې یا الله پاکه ته مونږ د دغه ظالمانو نه خلاص کړي. دا کم خلک چې په میشن نور پسې خاندي دوی ته زه یو جواب ورکول غواړم چې دا د سره واورئ چې په دې میشن نور کې هیڅ داسې نشته چې تاسو ورپسې خندا وکئ، او بله دا چې د دې الټا دوه فایدې دي. یو دا چې د دې میشن نور د وجې نه به ډېر خلک د الله طرف ته متوجه شي، ځکه چې اذان به وشي او دعا به وشي، دا یو قسم ته د نیکۍ کار دی. دویمه فایده یې دا ده چې دا د بېوسۍ یا د بېبسۍ اخري حد دی د دغې قامو. دا به هم ټرای کړي که په دې سره هم ازادي رانله، که د دې سره هم د دغه حکمرانانو نه مونږ خلاص نه شولو، نو اخري به بیا دا سټیپ اخیستل کېږي، ځکه چې نور سټیپونه ختم شول زموږ سره. اخري به دا سټیپ اخیستل کېږي چې د دوی په خلاف به د جنګ اعلان کېږي، لکه د نیپال، لکه د بنګلادیش، لکه د سریلنکا، لکه د ترکیې. او دا واورئ چې د نیپال، د سریلنکا او دغه د بنګلادیش دا حالات به هېرېږي. تاسو یقین په خدای وکئ، کله په پارسۍ کې وایي چې تنگ آمد په جنگ آمد، دغه کیسه به د دوی سره کېږي. دا نیپال او دا د سریلنکا حالات چې هېر نه شولو، نو بیا راته ووایئ په دې پسې د سره هم خندا مه کوئ، بلکې ښه کار د هر چا اپریشیټ کوئ.